ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو قربا وجاه سبحان چمکني په پروګرام زما کلی زما پہچان کې زه تاسو ته هرکلی ویم. نن چې کوم میلمه مونږ سره دی هغه د چا د تعارف محتاجه نه دی. خدای بخلي سپیکر عدیت الله خان چمکني فرزند دی، سابقہ MP دی، د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پختونخوا نائب صدر هم دی. جناب ثاقب اللہ خان چمکنی سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تعلیم چرته نه حاصل کړی؟ زما تعلیم خو ما خیال دی چې په ټولې دنیا کې خور دی. اومه پورې سرمریز های سکول کې هم پېښور کې، بیا هغې نه پس کیډ کالج کوهاټ ته لاړم، هلته نه مې سبق وی. بیا لږ وخت مې په FG کالج کې تیر کو او 12 نه پس بیا امریکې ته لاړم، هلته نه مې سافټویر انجینیرینګ او بزنس ایډمنسټریشن وکړو. بیا واپس راغلم، بیا دلته مې لا وکړه او لا سره مې ماسټر وکړو پولیټیکل ساینس کې. سر تاسو د خپل بابا کمی څرنګه محسوس کوئ؟ تاسو ته پته ده چې بابا ته زما پلار نو د ټولو سوکنو پلارو، نو هغه داسې لوی او مضبوطه چترۍ وه چې هغه چترۍ ریپلیس کول هغه اوسه پورې کم از کم زما د وسه خبره نه ده. دا لوی فضل دی چې موږ ته بابا داسې یو ریپوټیشن پرېښی دی، داسې یو نوم پرېښی دی چې د هغه د مرګ 15 کاله نه پسه ما ژوندی دی. تاسو وګورئ په فیسبوک باندې، په وټس اپ باندې، په د میسیجز باندې داسې رز نی چې د هغه یاداشت موږ ته نه کېږي. که هغه زه په باچا خان مرکز کې ناست یم، څه نه څه د هغه د عدیت الله خان چمکني یاداشت راځي او کمی خامخا محسوس کوو، روزانه محسوس کوو، سهار نه واله تر ماسخوتنه پورې محسوس کوو. او دا یو قسم زما خیال دی چې د خوشقسمته خلک دی، د هغه چې کوم کردار و، د هغه چې کوم بچو سره مینه وه، د هغه چې خپل کلي سره کومه مینه وه، د هغه خپل حلقې سره، پښتنو سره، وطن سره، نو هغه دومره لوی کردار او دومره لویه تنه وه چې هغه اوس څنګه سړی ایرولی شي. سیاست ته څنګه راغلی؟ سیاست ته څنګه راغمه؟ سیاست ته په زور راغمه. پلار چې مې وفات شو، دلته ټول مشران را جمع شو او په دغه ځای کې زه هلته میلمنو سره ناست وم، اووم اتمه ورځ وه، خبر هم نه وم. طارق عیسی صاحب الله دې ورله ژوند ورکړي او صحت ورکړي، هغه ټول مشران یې د کلي را جمع کړو دلته. ما ته یو منټ له راشه، زه هغه ځای کې میلمنو سره هم خلک راتلل، پلار سره اوومه ورځ دعاګانو له دلته راغی، پټکې راته واچوئ ته مشه. او بیا هغې نه پس چې کله د الیکشن ټایم راغو نو هم زما شوق نو، بس ما یاره چې څوک کله منتخب کوي زه به هغه پسې یم، چې کله د مشران کوم یو دی نو څه د کلي دغه شو. بیا څه پارټي اسفندیار خان الله دې ورله ډېر عمر عزت ورکړي، هغه دومره عزت او مینه راکړه چې هغه راپسې سوال جوابونه شروع کړه. بشیر کاکا دې خدای وبخي، هغه راته کور ته 2 ځله راغو. اعظم خان راپسې کور ته 2 ځله راغو. چاته چې مې انکار نه شو کولی هغه مور وه، نو بس هغې خبرې ته مې بیا انکار نه شو کولی، بس داسې راغو سیاست ته. سر به حیثیت MPA تاسو سوکنو لپاره څه خدمات دي؟ سوکنې زما خپله خاوره، خپل وطن مې دی، خپل کور مې دی، خپل دغه دي. زه به خبره دې نه شروع کړم چې سوکني دپاره چې زما څومره خدمات دي نو ارمان مې دی چې دې نه مې زیات کړی وی، چې خو خپل وس مې پوره کړی. انفراسټرکچر وایز سیول کار چې څه ورته وایي هغې کې پلار مې د خدای وبخي هغه داسې کارونه کړي دي او دومره یې کړي دي چې ډېر کم پاتې دي. چې کوم لږ ډېر پاتې وو هغه مونږ کوشش کړی دی چې هغه پوره کړو. زما خپل ټایم کې همیشه نه اوس هم زما دا کوشش دی چې زه په تعلیم باندې، په صحت باندې او په هغه باندې ډېر زیات زور واچو. صحت کې تاسو پته زمونږ یو بیسک هیلث یونټ و، هغه ډېر وخت نه وران وجاړ پروت، کار ورکې نو، دغه ورکې نو. هغه مونږ راواغستو
مې بیا نه ټیک کو سولر سسټم مې ورته ولګولو بجلۍ مسلې به وې دا ته وکړه د لسو بیډ په دې کې زه اوس غلطېږم چې ته وکړه لسو بیډ ګایني یو واډ هم جوړ کړو الټراساونډ مشین مې ورته جوړ کړو زمونږ په وخت کې دغه دوایانو چېرته کمې نه دی دغه شوی ټول بلډینګ مونږه بیا جوړ کړو او بیا ټول نه لویه خبره دا ده چې څوکني خېلو ته تکلیف نی نو هلته ما یو ښځه او خاوند ډاکټر عدنان او وایف هغه کور مې ولا هلته ټیک کړو او په کور کې مې هغوی له هلته اکوموډیټ کړه او زموږ 15 کالو کې هغوی ښځه خاوند هلته 24 غنټې ډیوټي دپاره هغې نه علاوه هیلث منسټر صاحب نه یو سوزکي وین امبولانس هغه هم ورته دغه تعلیم یې ده کې مونږه د جنکو سکولونه اپګریډیشن هم کړي جنکو سکول کې های سکول کې هغې کې مونږ ډېر زیات کار کړی کې به همیشه اوبه ولاړې وې هغه هم ټیک کړي دي کمرې هم ورکې اډ کړي لیبارټري هم ورکې ورکړې ده داسې مونږه قاضیانو مالت کې کوم سکولونه دي هغې کې کمرې اډ کړو چې څه مسلې ورکړې د ټوایلټو مسلې دا ټول چې څومره کېدی شو هغه مونږه کړي دي زمونږ د څوکنو چې کوم ټول نه لوی ډیمانډ و د هغه یا د نوکري رازق خدای دی الله تعالی رازق دی انسان تش وسیلي ما په خپل ټینیور کې 515 کاله کې 480 کسان برتی کړي او په دې 480 کسانو کې 180 کسان څوکنو خو زما دا شکر دی چې داسې کلي کې به مالت ني داسې قوم بني چې په هغې کې ما برتی نه راکړی او چې ټول نه لویه خبره چې زه محسوس کوم چې کوم زما بنچ مارک دی یا زما چې کوم زه وایم چې سیاست دپاره سیاسي سړي دپاره پکار دا دی هغه دا دی چې ما د څوکني خېلو نوم نه دی بدنام کړی په 15 کاله کې چې ما څومره لیجسلیشن پرایویټ ممبر کړی دی تر نن ورځه پورې دا زما اعزاز دی او دا زما د څوکني خېلو فخر دی چې دومره پرایویټ ممبر بلز په ټول پاکستان کې چا نه دي راوستي سر سیاست سره سره نور هم څه شوق دی زما شوقونه چې دي هغه لږ هم عجیبه غونې دي خو زه کوشش کوم چې پوره کېږي او مخکې به مې دا کولو چې سپورټس به مې ډېر کولو دا کېږي پلار چې مې وفات شو هغې سیزونه نه پاتې شو دغه نه خو نن سبا چې کوم شوق ما ماشوموالي نه ساتلی دی یا ډېر وخت نه نو زما د ښه ګړۍ شوق دی د ښه پن شوق دی د ښه کتاب شوق دی او ښه اس شوق دی کنه چې ښه ازونه زما دا څلور اوس هم دغه دي ځناور زما ډېر خوښ دي هر قسم ځناور کوشش مې چې وساتم او خدای دې زما د 40 کالو ملګری وبخي جهانګیر نو هغه به زه به کچوړۍ د باس باندې هفتې پر ورځ خامخا اوس هغه شی رانه پاتې شو خو سبل مې شته هغه چې کله فارغ شم خاص کر سهار لمونځ نه پس استبل کې یو غنټه زه خامخا تېروم کتاب ښه کتاب خامخا راته سر کټ په سر باندې خامخا کتاب پروت وي هغه زما کوشش وي چې ټایم راته ملاویږي نو ورځ کې 2-3 هر څومره چې ویم لږ ویم که ډېر ویم خو کتاب ما سره خامخا وي سر به حیثیت نائب صدر خیبر پختونخوا په پارټۍ کې ستاسو څه کارکردګي ده اوس خو زموږ ډېر کم ټایم وشو 4-5 میاشتې زموږ د الیکشن وشو نائب صدري 4-5 میاشتې وشو هغې کې یو میاشت روجې م لاړه نو څه ډېر زیات دغه نشته دی خو په دې کې زه پارټي طرف نه چې کوم لوی دا و چې د خیبر ضلعې اوس خو ایجنسي نه ده ضلع ده د هغې د الیکشن زه چیرمین وم کمیټي وه راسره هغې الیکشن دوران په خیبر ضلع کې مونږ یو کمپین شروع کړو کمپین هر څه چې رزلټ و
نو کم از کم په دې باندې فخر کوو چې د باچا خان بابا چې کوم د خپلې پارټي چې کوم منشور دی هغه مونږ د خیبر ضلع ګوټ ګوټ ته ورسولو. دویم زه د ملګري د بحیثیت نائب صدر د ملګري ډاکټرانو ایډوایزر یم. ملګري ډاکټران څه وجه نه لږ ډېر غیر فعاله شوي نو په دغه کې مونږ فعال هم کړه. زما خیال دی چې هغه لینک ډېر ښه جوړ دی، ښه رابطه جوړه شوې ده هغې او اوس مونږ په دې باندې کار کوو چې مونږ شروعات پېښور نه وکړو او چې کوم د باچا خان بابا کوم بلډ ټرانسفیوژن سنټر او بلډ بانک و مونږ وایو چې هغه ریوایو کړو. عمل خان دا خواهش دی چې مونږ یو هیلث سنټر هم د باچا خان بابا په هغه باندې جوړ کړو. د نه علاوه چې کوم د پارټي تنظیمي کارونه دي په هغې کې هم ګوتې وو، خاص کر په پېښور کې نو د هغې روان دي. خو په یا 4-5 میاشتې شوي دي انشاءالله تعالی 4 کالو ټینور دی. امید دا دی چې دې کې به مونږ کار زیات کړو. سر سیاست او کاروبار سره سره تاسو کوله څومره ټایم ورکوئ؟ لږه ګرانه شي، لږه ګرانه نه شي بلکې ډېره ګرانه شي. زمونږ سیاست بدقسمتي سره ایشو بیس سیاست نه دی، دا زیات زمونږ چې کوم عام ورځې دا زیات په مړي ژوندو باندې تېرېږي نو دا ټایم ورکول هم زیات ضروري. بیا اوس چې کوم ما سره د پارټي عہده ده نو زمونږ دا دورې شي مختلف ځایونو کې ټولې صوبې کې مرکز کې میټینګ شي. اوس چې زموږ کوم صدر دی عمل خان صوبایي صدر چې دی هلک دی او انرژیټک دی او یو ډېرې جذبې سره لګیا دی نو هغه چې کومه جذبه او هغه سره لګیا دی هغه بیا زیات کار هم کوي او زیات کار اخلي مثلا. نو ټول چې راغونډ کړي نو سیاست ډېر ټایم والي. بیا داسې کاروبار دپاره زما دا یو کوشش وي چې زه هفتې ورځ تش کاروبار لا خامخا ورکړم. نو د ماشومانو مسله او د کور مسله بیا د ټایم لږ ډېره شي خو کوشش کوو چې داسې 3-4 میاشتو پس ماشومان 2-3 ورځو لپاره چېرته بوځم. خو په سیاست کې زما په خیال کې لوی تاوان چې دی هغه دا دی چې ته خپل کور ته خپل بچو ته خپل مور ته او خپل خویندو وروڼو ته بیا دا ټایم لږ کم ورکړې. نو کوشش کوو چې دغه وکړو خو دې کې زما خیال دی چې مونږ پاتې راځو. سر تاسو څوکنیوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه ټولو څوکني خېلو ته خو نه خو خپل کشرانو ته خپل هلکانو ته خپل لوریانو ته خپل ماشومانو ته چې کوم تعلیم یې کوي هغوی ته به څوکني خېلو ټولو ته به زه دا وایم چې تعلیم وکوئ او تعلیم چې کوئ سند دپاره یې مه کوئ، سرټیفیکیټ دپاره یې مه کوئ، ډګري دپاره یې مه کوئ، علم دپاره وکړئ. خو تاسو به عملي ژوند کې کامیاب وئ، عملي ژوند کې به کامیاب. پخوا به د های سکول استادان 10م پاس وي، 12م پاس به و، 8م پاس به و، خو هغوی سره علم و. د هغوی داسې استادان وو چې هغې استادانو سپیکران جوړ کړو، ډپټي کمشنران یې جوړ کړو، فوجیان یې جوړ کړو، کرنیلان یې جوړ کړو، هر څه یې جوړ کړو. اوس MSc او BSc دی تعلیم یې کړی دی، ډګري یې اخیسته ده، علم نشته. زما خواهش دی څوکنو دپاره، ټولو پښتنو دپاره خو خصوصا څوکنو دپاره ځان مې دی چې تعلیم دی علم دپاره وشي. دویم شرانم او د پښتو په لحاظ سره زمونږ په کلي کې دا یو لوی شر چې راغی دی هغه دا دی چې د حرام او حلالو فرق ختمیږي لګیا. زما به خواست می، زما پیغام به می دینه تاسو کوشش وکړئ چې بچت. دریم اتفاق، څوکنو چې کله اتفاق کړی، څوکنو چې کله اتفاق کړی چې په هر چا کړی، د هغې ریزلټس
د هغې چې کوم سوکنو ته نتایج راغلي هغه ټولو په مخ کې دي. زما پیغام دا دی چې اتفاق دې کوي. څلورم کشرانو ته وایي چې مشر کشر عزت پکار دی. او بس اخرنۍ به مې دا دعا وي چې الله تعالی دې زموږ کلي او ټول سوکنې خیل همیش شاد او آباد لري. مونږه د ښاغلي ثاقب الله خان چمکني ډیره شکریه ادا کوو چې هغوی مونږ له ټایم راکو، مونږ سره خبرې اترې وکړي. انشاءالله بیا به یو نوي مېلمه سره میلاویږو. د الله په امان.